الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول المؤذن حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانانو، حاضرینو اوریدونکو، الله رب العالمین مسلمانانو باندې چې کوم احکامات لازم کړی دي نو پاغه احکاماتو کې الله بعضو لا په بعضو باندې غورواله او فضیلت ورکړی دی. لکه مونځ لا الله رب العالمین په دې نورو احکاماتو باندې غورواله او فضیلت ورکړی دی او دې پورې ویل شوی دا انسان ایمان نشتره چې کوم انسان هغه مونځ نه کوي په دین کې دا غي سنشتا. د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق په منځ سره دی او دا شان اهم امور کې دا امر د منځ دی، امر د صلات دی، د منځ حکم دی.
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تر دین ستن ویلې ده الصلاۃ عماد الدین من د دین ستن ده او ډیر زیات فضایل دی او بار بار مسلمانانو ته پته ده ویلې کیږي او دا موریدلی چې ګورا اورز د قیامت باندې کم تپوسونه کیږي د انسان نه نو دا عقیده د تپوس نه وروسته بیا ولنې تپوس په اعمالو کې هغه د منځ کیږي اگر چې دا بالکل اولنې تپوس نه دی اگر تاسو ته پته را ولنې تپوس د عقیده کې د سړی مسلمان دی او که کافر دی دا منافق دی او که مسلمان دی کله قبر کې کې خودلې شي اولنې تپوس د استعرب څوک دی دویم تپوس د استا پیغمبر څوک دریم تپوس دای تا په کومه طریقه باندې خپل ژوند تیر کړو د چا په قانون باندې دی ژوند تیر کړو څلورم تپوس دای دا خبره تا د قران نه یاد کړی و کنه دین علاوه نور تپوسونم د عقیده بارکی خدا عملونو بارکی چې تپوس کیږي انسان مؤمن دی نو د نبیا د اعمال بارکی تپوس کیږي نو اولنې د مانزه بارکی تپوس وشي او عزتمندو څنګه چې د مونږ فضیلت والا دی او غره دی او اهم امر دی او اهم حکم دی د الله په احکاماتو کې نو دقه شان دی آزاد دی مانزه ته چې څوک بلنه ور کوي او په کوم الفاظ سره بلنه ور کول کیږي او اعلان کیږي چې خلکو منزل راځي یو چغه والے کیږي نو دغه چغم د ډېر فضیلت والا د ډېر غوړه ده دا دعوت دی ور دعوت مختلف طریقې کنا دا په ټولو تبلیغونو کې لوی تبلیغ دی لوی دعوت دی او قران وایي دا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين دا چانه د چا خبره خکېدلې شي چې هغه الله تعالی بلل کوي دا الله کور ته خلق را بلی دا الله دین ته خلق را بلی نو دا اعلان دی دعوت دی او بیا ردیم ډیر زیات فضایل په حدیثو کې بیان شوی دي چې اذان یو انسان وای هغه اصول موافق دغه آداب موافق چې څومره آداب دي دا غیر رعایت وساتل شي دا غیر خیال وساتل شي په صحیح تلفظ سره د معنی د لحاظ سره او په مطلب باندې پویدو سره یو انسان اذان وای نو حدیث کې راځي دومره فضیلت دی چې دغه आवाज چې په چا باندې ملګي کاغه انسانان دي کاغه پیریان دي کاغه جمادات دي که نور حیوانات دي که حشرات الارض دي دا څه چې دي ونه دا کانه دي دا څه جم دینو دا ټول په ورځ د قیامت دی انسان لا گواہی کوي د ایمان چې الله ز گواہی کوم دا سړی مؤمن دی الله ز گواہی کوم حیوان برامخه تکیږي انسان برامخه تکیږي پیری برامخه تکیږي ونه برامخه تکیږي کانه برامخه تکیږي الله ز گواہی کوم دی سړی او چغوالی وا ما اوریدلی وا هغه چغه دا و الله اکبر الله اکبر هغه چغه دا و اشهد الله اله الا الله هغه چغه دا و اشهد ان محمد رسول الله هغه چغه دا و حي على الصلاه هغه چغه دا و حي على الفلاح د لا اله الا الله ولا چغه والے وا نو دا به گواہی کوي ورلا خنن دغه فضایل موږ نه وایو چون کې دام جدا او مستقل وخت پدې لګي چې څومره فضایل درې دي نن چې کومه خبره کو د احادیث برنا کې نو هغه دار چې د اذان جواب هم څوک ورکی کنه نو هغه الله رب العالمین څومره ثوابونه ورکړي او هغه انسان الله رب العالمین څومره څور کوي څومره پیدا هغه انسان ته ملاويږي ځکه اذان فضیلت چې خلکو واوري د اذان خو به یو کس وای ټول خو نه شي ویری اذان به یو کس وای نو دا نور خلکو د پاره شریعت
هغې له د یو پیدي چیز هغه دیو له ګرځولی دی، یو حکم شوی دی چې ای مسلمانانو، ای نارینهو، ای زنانهو، تاسو د اذان جواب کوئ. او د اذان دا جواب دا یوازې د نارینهو دپاره هم نه، بلکې زنانه به هم د دې چې کوم دی جواب کوي او هغې ته ثواب میلاویږي. اکثر زمونږ په معاشره کې نارینه هغه په حساب سره دی هغه جواب ورکوي د اذان، خو زنانه خو سره طرف ته توجه نشته دی چې د اذان دا جواب ورکول په موږ هم لازم دي. د دې دا مقصد نه دی چې انسان هغه جومات ته معذوره دی یا زنانه دی جومات ته نشي تللی، نو دی وایي چې زه به جواب نه ورکوم. نه، اذان یو مستقل عبادت دی، دا یو جدا عبادت دی، مقصودی عبادت دی. د دې وجه نه د دې جواب ورکا او په جواب باندې ته دغه مؤذن سره په دې اذان په ثواب کې شریک کېدی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضایل بیان کړلي. او عزتمندو د اذان جواب ورکول دا په دوه قسمه دي. ګوره چې انسان اذان واوري، دو قسم جواب ورکول په د باندې لازمي دي. دا یو قسم جواب ورکول په د لازم دي، واجب دي، او دویم قسم جواب ورکول په د باندې مستحب دي. یو جواب چې کوم د اذان جواب دی هغه ته عملی جواب وای، او دویم د اذان جواب هغه ته قولی جواب وای. عملی جواب دا دی چې کله اذان ویلې شو نو پکار ده چې ته جمعه ته لاړ شي. څه عذر درته نشته، بیمار نه یې، سخت باران نه دی، دا عذرونه دي په حدیثو کې راغلي دي. باران عذر دی، دغه شان کې بیماری عذر دی. نور چې کم اعذار دي، کم عذرونه دي، دغه عذرونه چاته نشته. نو حکم دا دی چې اذان ویلې شي عملی جواب ورکا. عملی جواب داري چې منزل لاړ شه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت حکم کړی دی باره کې، وای زما زړه دا غواړي چې زه یو کس ته حکم وکم منځو کې د امامتۍ، او زه په خپل لاړ شم هغه خلک چې بغیر د عذره په کورونو کې هغې مونځ کوي او هغې باندې د یو کورونه وسېزم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر د نرم دل والا و، ډېر نرم زړه والا و. دومره سخته خبره ولې کوي؟ اهمیت دی ردی. وای زه زړه مې غواړي چې د هغې کورونه وسېزم، خو وجه دا ده چې د هغې کور کې ماشومان دي، هغې کې زنانه دي، د هغې یره ده را سره، هغه به وسوځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې د اذان د اواز څوک اوري گاونډي د جمعات، عذر ورته نشته، عذر دی خو معاف دی، عذر ورته نشته. نو دغه انسان له پکار دی چې دی جمعات ته راشي ومونځ وکړي، او که دی رانغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای د مونځ هغه پوره ثواب ورته نه میلاویږي. بعض علما خو هغې مکمل وای نه کېږي، خو بهر صورت راجح قول دار چې مونځ خو کېږي، خو هغه ثواب پوره ثواب هغه نه میلاویږي. غاړه آزاده شوه، خو لیکن ثواب چې کم د جمع والا ثواب او کم د جمعات والا ثواب او د هغې نه محرومه شه. نو یو عملی جواب دی د اذان، او دا واجب دی، دا لازمی دی. دویم د اذان جواب دی قولی، په خولې باندې ویل. هغه څنګه وایو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وای کله چې تاسو د مؤذن आवाज واورئ نو تاسو هغه شانته کې आवाज کوئ او هغه شانته کې الفاظ وایي څنګه چې مؤذن وایي. مؤذن وایي الله اکبر، توای الله اکبر. مؤذن هغه الله اکبر څو ځله وایي، تا ځله وایه. مؤذن وایي حي علی اشهد ان لا اله الا الله، تم د الفاظ وایا. اشهد ان محمد رسول الله مؤذن وایي توایا، دقه الفاظ وایا. صرف حي علی الصلاه حي علی الفلاح بارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پای کې بیا حي لا حول ولا قوه الا بالله وایا. دغه مؤذن چغه کی حي علی الصلاه مانزه طرف تراشي،
حی علی الفلاح د کامیابی طرف تراشی چې تا आवाज وکي نو انسان مسلمان بلدی په جواب کې وای لا حول ولا قوت الا بالله د ګنا نه بندیدل او د نیکی طاقت د الله په توفیق سره ملويږي د دې معنی دا ده چې دا الله مل توفیق راکړي زبلال شم د ګنا نه بندیدل د نیکی توفیق ملاویدل دا د الله تعالی په مدد سره کیږي نو لا حول ولا قوت الا بالله دا د اذان جواب دی آسانی طریقې سره دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله اذان ابو رافع رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ما په خپل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نواورید اذان ویلې کېده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال مثل ما يقول المؤذن نبی علیہ السلام تما غوږی خو دی او چې تورګ نبی علیہ السلام څه وای وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه څویل چې کوم مؤذن ویل د دې وجه نه عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دار سره نقل دی دا د سینه چې نبی علیہ السلام بچی والے او په زور به دار ټول ارسویل خود نبی علیہ السلام عادت دا او چې کوم اعمال کوم ذکرونه به کول نبی علیہ السلام په دومره आवाज سره ویل چې خوا کې انسان به اوریدې شو خوا کې کم کس ولاړی هغه به اوریدې شو دیو جن انسان ځان لمونځ کوي خوبیا مونږ دې پټ مونږ دې سری مونږ دې نو دل دومره پکار دی چې انسان د خپل چې کوم دنو مطلب دار هغه خپل د خپل आवाज اوري دومره دا والله خبره ده یو انسان شونډ نه رپي شونډې په دې باندې نه رپي आवाज زلکی ځینې خلک زلکی د امون څخه کوم دنو اړې راړي او ځکه وای الفاظ د په خله چې وی کې ټیم ډیر اوړي کنه زور زر مونږ کوي نو دغه مونږ الله په دربار کې قابل قبول نه دی بلکې په د مانزه په الفاظ باندې خپل داخله دا چلول دا چې کوم نه دا په خوځول د دې لپاره چې دا شونډې وخوځيږي او کم حرفونه دي هغه حرفونه صحیح طریقې سره ادا شي ارګمې در لراغي پای کې غلې شه ځینې خلک پای کې لګیای او وخت نه ضایع کوي تورې چې بس بیا ټیم خرابېږي نو بس هغه خلې موازه یو دی پای کې هغه منظم پکې وای نو هغه حرف خدا نشه ځکه بعضی حرفونه هغه په دې طریقه دا کیږي دا جبه خوځیدنده او درنګ غاخونو لا په صحیح طریقې سره الفاظ والا دا کیږي چې کله انسان په دې باندې دا جبه خوځي شونډه په دې باندې خوځي نو صحیح الفاظ ادا کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای دسه الفاظ ویل څنګه چې مؤذن ویل اذان او جواب ورکاو وای تر دې چې کله حی علی الصلاه او حی علی الفلاح ورسېدو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لا حول ولا قوت الا بالله دا الفاظ ویل یو چې کله مؤذن اذان کوي نو ټولو اول داغه جواب ورکول دا جواب ورکول دا په هر چا باندې لازمي نارینه زنانه مشر کشر دا خبرو بخیال ساتي بازي زینداسي داغه جواب بنور کوي لکه دې روټي تناسته نزنه زین خلق هغه په دې به علم شیخی کې دا سلر لړ شینو خلق ته بس روټي بند کړي په خپل هم دی غلې شي روټي نور نه خوري او اذان ویلې کیږي دا شریعت کې نشته خپل روټي وسخرا دغلا روټي بندول نشته دغه شانت کې یوځه کې د علم بحث شروع دي تعلیم شروع دي بیان شروع دي هغه ټیم کې د اذان جواب پتا باندې نشته بلکې هغه ټیم کې خپل خبرو ته دینی خبرې چې کوم کیږي هغه ته وخت کې تعلیم کیږي قران ویل کیږي درس کیږي بیان کیږي هغه ته وخت کې دوا دغه شان بیت الخلا کې هغه ټیم کې د اذان جواب مور کوا نور داسې وختونه دي نامناسب زینا پای کې با په منځ باندې ولاړی او دغه شان قران تناسي نو دې ټیمونو کې د اذان جواب ورکول هغه بیا نشته پتا باندې لازمي نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا الفاظ ویل او حکم امت ته کړل چې تاسو د اذان جواب ورکوي چې کله د اذان جواب تا ورک دویم نمبر ورپسې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثم صلوا علی بیا په ما باندې درود شریف وایي د دینه مراد مطلب دا نه دی بریلیان چې کم چغي وي او رستو پس بیا درود وایي په اذان پس مخ کې وایي رستو وایي
دا په اذان کې اضافه کوي د ځانه آته مراد نه بلکې کله چې اذان ویلې شو د اذان جواب تا ورک نورست ځان لپټ هغه څه وای درود شریف وایا بهترین درود هغه درود ابراهیمی دی کم چې کم جمع مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اخره پورې دا درود شریف وایا د دې درود نورستو بیا دعا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت ترتیم چې نبی علیہ السلام درې کم فضیلت بیان کړی اذان جواب دی ورکا بیا دغه پسې درود شریف وایا او داغه نورستو بیا د اذان نورستو چې کومه دعا ده هغه دعا دی ویلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته هر څه کې خلکو اضافه کړل او زیادت یې کړې دا حدیثو کتابونه چې ټول ولټه کنا د دینه اخو په کې سال پاس پیدا نه کې پته نه لګي دا خلک د کم زینه ده پنځورو کې دا لیکي او دا رنګ ځان لا یو جدا دینونه اساس کړی دی او دا رنګ یو شی بل شی په کې زیاتای دا حدیثو په کتابونو کې دعا د کومردا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چا چې دا دعا ویلا نحلت له شفاعتي يوم القيامه بخاری شریف کې حدیث دی وی حلت له شفاعتي يوم القيامه د دې انسان د پاره په ورځ د قیامت باندې زما شفاعت لازم شو زبې سپارش کوما دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره لوی فضیلت وایا اے انسان د اذان جواب ورکا او د اذان د جواب نورستو بیا درود شریف وایا درود نورستو دا دعا وایا مختصره او چې دعا دی ویلا نو تا د فضیلت کم ملاویږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپارش تعالی لازم شه دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازو کې وای دخل الجنه په اخلاص سره چا دا کار وکړي جنت ته داخل شي هدي وجنه علماء کرام ذکر کوي چې دا زمنګ د دین مشران صحابه کرام تابعین تبع تابعین چې کومو د دینی بزرگان نو کانوا ينصتون للمؤذن انصاتهم للقران دیو بد اذان جواب ته د شغل کېدل کسن چې قران ته غلط لګي دومره بد خیال به ساته نن سبا عزتمند غره د اذان هغه څو خیال لګي اذان ویل کېږي خلق پر غب شپ نه بریدي خلق پر هغه چې څنګه مصروف وي او دارنګ دنیاوی امور هغه نه بریدي سره د اذان جواب ورکول دا تاړو چې عبادت نخکاری اعلان کې دا مستقل عبادت ته دا عربو مشهور عالم دی عبد الله ابن باز رحمه الله هغه ذکر کوي ولا يترك متابعه المؤذن الا محروم د مؤذن جواب چې چانه پاتې کیږي دا ډېر غټ بدبخت دی دا ډېر محروم انساني وای د مؤذن جواب چې څوک نه ورګي اذان ویل کیږي او داغي جواب دینه کې او شور کوي نو دغه انسان د بغټ محروم ای او بیا وای ولمتابعه المؤذن اربعه فضائل كبيره دا کم انسان چې د اذان جواب ورکړي د لپاره څلور غټ غټ فضیلتونه دي څلور غټ غټ فضایل د انسان ته ملاويږي نمبر اولنې نمبر مغفرة الذنوب دغه انسان ګناهونه الله معاف کوي چې په اخلاص چا دا کار وکړه الله ګناهونه معاف کوي مغفرة الذنوب دویم نمبر فضیلت د انسان ته ملاويږي دخول الجنه جنت ته الله نه نباسي او دریم نمبر فضیلت الفوز بشفاعت النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په سفارش به کامیاب شي او څلورم نمبر استجابت الدعاء بعده د دغه نورستو چې د کومه دعا غواړي نو الله یې قبلای ورته د نورستو دعا قبليږي یو انسان د اذان جواب ورک دعا ویلا د دین نورستو بیا د اذان بل دعا هم کوي یو خدام مستقله دعا ده خو دې دعاګان له نور دعاګان ځان لکې نو هم چې کوم نه هغه فضیلت هغه ته ملاويږي او دغه انسان هغه دعا به الله رب العالمین نرد کوي الله رب العالمین قبلای خو دې دا مقصد نه کله کله چې انسان وای چې را دا پلان کې وخت کې دعا قبليږي خلک وای وګوره دعا قبلي کنا او دارنګ خلک دیو چې کوم نه دعاګانې نه کوي د دې لازم نه ده چې ته خلک راغونډ کې دعا وکي
د دعا لپاره دا شرط نه لري چې خلکو راجمع شي راځي دعاګانې کو دا لازم نه ده بلکې دعا وکړه لکه نه د الله بنده نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای دا اذان نورستو دعا قبلیږي وکا دغه شان د امانځن نورستو دعا قبلیږي ځان لو کا وګدي ګنټه خو وکا هیڅ اعتراض نشتا دغه شان نور وختونو کې باران چې کله دا ولنی ساس کې لګي دغه ټیم کې دعا قبلیږي کو ځان لا پېشمنی کې دعاګانې ډېری قبلیږي دعا کوا ډېر وختونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دلی پای کې دعاګانې قبلیږي نو دا څلور فضیلتونه د انسان ته ملويږي یو رساله ده هغه یو قصه لیکلې ده یو واقع لیکل و یو زنانه و هغه زنانه بوډۍ و ډېر زیاته خو چې کله هغه وفات کېده نو دغه بوډۍ په دې ځنکدن کې څه عربي شروع کړه او د دې عجم خلکو څه عربي نه و وی خلکو ته بیخي حیران شو کوم ورسو چې دی خو نه سبق ویلې دی هیڅ نه دی ویل اوس د عربي شروع کړه دا ته کم طرفه ځنکدن کې عربي شروع کړه هغه الفاظ د خلکو ځان سره یاد کړه عالم ته ویل وې داسې الفاظ وای چې دا هذان رجلان یقولان لي ادخل الجنه وماتا هذان رجلان یقولان لي ادخل الجنه ودا الفاظ ویل دی بډای هغه عالم ته وی هغه ته وی دا خدای عربی الفاظ دیو دا بډای په دې کې وای هذان رجلان ودا دو کسان دي یقولان لي ادخل الجنه او ما ته وای جنت ته داخله شه نو دا ځنکدن وخت کې دی دا خبرې شروع کړلې بیا هغه ته پوښ وکړ څه وجوا دی بډای څه غټ عمل کو چې ځنکدن کې ته دا خوشخبری ورته میلاو شو وداغي وش نور عبادتونه خو زمون عام چې څنګه مونږه عبادت کوو د شنه عبادتونه خو یو کمال پر بډای کې وو چې کله هم اذان ویلې کېده نو د دینه بچاړو خبرې نشوي کوله په خپل هم دا غلی و د اذان جواب به ورکاو او بل څوک هم خبرو ته نه پرې خو چپ شه اذان ویلې کی اذان ویلې کی غلی شه هغه دقه عمل دی ردید وجن الله رب العالمین دلا پدغه ځنکدن کې ول الله رب العالمین خوش خبری ورکړه نظام عزتمندو ځنکدن په دې سره اسانيږي دی واقعا پته ولګی دا چې د اذان جواب څوک ورکوي په اخلاص سره نو ځنکدن په دغه انسان ته اسانيږي ځنکدن کې خوش خبریانه دغه انسان ته ملوي او کم یو انسان چې د اذان جواب دینه ورکوي او په دغه کې شور کوي او درنګ دغه د اذان د جواب ورکول اهتمام نه کوي نه غلې کیږي ځینې خلک اډویس پروا نه کوي نو دغه خدای کار در کافرو کار دی او دغه شان دغه کار د کافرانو سره مشابهت دی دغه سوره مائده 58 نمبر آیت کې الله رب العالمین فرمایي و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هدوا ولعبا کله چې تاسو مانزه طرف ته आवाज کوي اذان کوي نو دا کافران دې دا ټوکی کوي لوبي کوي الله ذالک بانهم قوم لا يعقلون دا په دې وجه چې دا ډېر بے عقل قوم دی عقل پکې نشتا نو مطلب دا چې د اذان جواب یو انسان دغه اهتمام نه کوي دغه شان اذان داغه د اوریدو اهتمام نه کوي د اذان د ویلو په وخت کې شور کوي نو اکثر هغه د بے عقلی د وجه نه کوي عقل پکې نه زکه دا کار کوي که عقل پکې وي نو د اذان جواب ورکولې د اذان په وخت کې بدغله کېږي دیو جن دې اهتمام وکړو او لن مختصر عبادت دی آسان عبادت دی چې څنګه مؤذن سی وای هغه ستوایا ها بیا دا یو مسله اوس باز خلک وای چې اذان خو ماشاءالله ډیر دي یو طرف نه اذان دی بل طرف نه اذان دی بس چې کم اذان دی اول واوري دو کنه ځین خلک په کې دا مسله راستله وای د خپل محلي جمعه اذان چې کله ویل کیږي بس عقب جواب ورکې نور بنور کې دام غلطه ده دا تقسیم په کې دا ځانه مکوا بلکې چې کم اذان دی اول واوري دو کاغره دی مالیو کده بلیو کده کم زیو خو چې کم اذان ستا په غوګونو اول راغی دا کې جواب ورکړه نور نه خلاصي ک نور دی بیا ورکول ثواب به ماشاءالله کیږي بدی خو لیکن پتا بیا غاړه آزاد را ذمه د اخلاص ده دیو جنا د اذان د جواب ورکولو داغي ثواب داغي فضیلت هغه تاسو اورید ګناهونه به معاف کیږي دغه شان دغه انسان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب کیږي الله تبارک وتعالى د عمل توفیق را نصیب کړي